Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Hope everyone will be fine. ملګرو یو نوی ویډیو کې ستاسو سره مخاطب یم. دا ویډیو چې دا ډېره مهمه ده. یو داسې ایپ مې تاسو ته نن راوړی چې په هغې کې تاسو خپل پرسنل کم پکچرز وي یا ویډیوز وي یا داسې نور څه ډاکومنټس وي هغه تاسو سیو کولی شئ. نو که سبا ورځ ستاسو نه موبایل ورک شي د چا په لاس ورشي یا مثال په طور داسې یو ځای پروت وي او لاک پې نه یا بل څه نه نو هغه به تاسو په یو داسې ایپ کې لاک کړی وي. هغه ایپ لاک کېږي چې ستاسو پکچر چې دی هغه به څوک هغې ته څوک نشي اکسس کېدی، هغې ته نشي ورتلی چې ستاسو کوم پرسنل پکچرز وي یا د فیملی پکچرز وي یا ویډیوز وي یا څه وي. دا نن سبا اکثر د خلکو سره وي په موبایل کې. نو اول خو د سچو نه دا قسمه پکچر یا د فیملی یا ویډیوز دا ساتل نه دي پکار. که یو سړی خامخا ساتي نو داسې ایپ شته چې هغې ته اکسس صرف او صرف ته کولی شي د یو پاسورډ په ذریعې سره چې هغه تا ته معلومي او ستا نه علاوه هغې ته څوک اکسس نشي کولی. ډېر یو ښه ایپ دی. یو 2 ورځې مخکې راسره یو ملګری میلاو شو، موبایل د چا پټ کړی و، په ټیبل یې ایښود او چا ترې وړو. نو بیا په پولیسو کې رپورټ کوم دلته قطر کې او هغه ورته وایي چې یاره 10 ورځې بعد به ستا رپورټ درج کېږي. نو هغه په موبایل مې دومره څه کار نشته، خو په هغې کې زما د فیملیز پکچرز دي او د فیملی ډیټا مې ده پکې. نو په دغې پسې ډېر زیات انتهایي خفه او وی چې هغه پکچر چې دي نو هغه په میموري کارډ کې دي. که په موبایل کې وی نو موبایل د هغه په موبایل په هغه لاک او پاسورډ پې و، خو پکچر چونکې په میموري کارډ کې و. نو یو دا خبره چې یاره پکچر په میموري کارډ کې ساتل نه دي پکار. میموري کارډ د سړي چې موبایل څوک پټ کړي ورک شي نو میموري کارډ دی میس یوز کولی شي، په بل څه پرسنل یوز کې راوستی شي او هغه بلیک میل کېږي، بیا ډېرې خبرې راځي. به هر حال پکچر اول ساتل نه دي پکار. که ساتل غواړي نو په موبایل کې په موبایل باندې هم لاک وي، او که په موبایل نه وي نو داسې یو ایپ دی چې هغې ته ته صرف اکسس کیدی شي او هغه ایپ په ذریعې سره ته خپل پکچر پرسنل د کور ډیټا یا داسې ساتل غواړي نو په هغې کې ساتلی شي. ډېر یو ښه ایپ دی او ډېر اسان ایزي هم دی. نو هم هغه ایپ باره کې به زه تاسو ته ښیم نن چې هغه ایپ کې به مونږ خپل پرسنل پکچر یا څه چې هغه به مونږ څنګه ساتو. نو د داسې ښکلې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په آیکان باندې کلیک کړئ. راځئ زموږ سره تاسو ته دا ویډیو ښیم چې په دې ویډیو کې ښیم چې دا ایپ به مونږ څنګه یوز کوو او په دې کې به مونږ خپل پرسنل پکچر څنګه لا کوو. راځئ زموږ سره. ښه نو دا زموږ سره هغه ایپ دی د کلینډر 12 په نوم باندې. دې ته به موږ راشو، دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. که زما سره الریډي ډاونلوډ دی زه په دې کلیک کړم. دا زما سره کلینډر کار هم کوي چې ما ته 23 ډیټ دی او د جون میاشت دا مال هم راکوي. او دې سره سره چې دی دا زما سره په دې کلینډر 12 چې دا کوم بره دی په دې به زه یو ښه ساعت ګوته کېدم. دا انټر پاسورډ دا الریډي ما یو پاسورډ ورکړی دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ. ستاسو نه به یو پاسورډ غواړي، هغه پاسورډ تاسو 4 انسي چې کوم یې ورکول غواړئ په دې کې ورکولی شئ. به ورکړئ هغه به ستاسو بیا به دوباره کنفرم پاسورډ به ووایي، دوباره به هماغه انسي ورکړئ او ستاسو سره به دغه ایپ راشي. نو ما الریډي دې له یو پاسورډ ورکړی، هغه به زه دې له ورکړمه، دا به کولو شي. ښه دا چې کولو شو دا ایپ دې کې زما سره وګورئ ایمیجز دي، ویډیوز دي، آډیو دي او نوټس دي. په دې کې زه دا قسمه څیزونه چې دی د ځان سره سیو کولی شم. نو زه مثال په طور تاسو ته ښیم ایمیجز ته تاسو رالی، دلته یو البم به تاسو له درکړی. که تاسو بل البم جوړول غواړئ کریټ نیو البم نو نیو فولډر دې له نوم هم ورکولی شئ. مثال په طور که نه په څه نوم باندې سیو کولی شئ، که نه نو الریډي یو البم ستاسو سره شته نو دا البم باندې به کلیک کوئ. داسې صحیح ده. دلته به ستاسو سره نیو البم څه نشته نو دلته به تاسو چل وکړئ، په دې پلس نشان باندې به کلیک کوئ. پلس نشان مونږ کلیک کړو زموږ سره دلته دا پکچر رالوي، واتساپ ایمیج، کیمرا وغیرہ، سنیپ چیټ، واتساپ وال پیپرز وغیرہ وغیرہ زموږ سره پکچر رالو. نو زما سره زه کم یو په واتساپ کې دي، زما سره په کیمراز کې دي، په کم یو سیز کې دي، ما هغه پکچرې زه ځان سره د ګیلرۍ نه لیر کول غواړم او دلته سیو کول او محفوظ کول غواړم. نو زه کیمرې ته ځم، هر ځای نه په دې کې موږ کولی شو. زه کیمرې نه رالم، کیمرې کې زموږ سره دا پکچر دی مختلف قسمه. دې کې زه غواړم چې یاره زما سره دا پکچر شو، دا به زیړ شي څونه زه غواړم. صحیح ده. دا
زه چې دی ځان سره سیو کولی شم. ټیک شوه؟ داسې دا قسمه پکچر دا 4-5 پکچر پې ما کلیک کړو. په دې کې به اوس تاسو دلته کې یو دا لاک ته نشان دی، یو ډبل کلیک ته نشان دی. دا لاک چې تاسو ووایئ دا ګورئ دا زموږ سره هغه پکچر رالولیست دی. دا شپږ ما سلیکټ کړي دا لاک شو. دا به اوس د ګیلرۍ نه ډایرکټلی تلي. د ګیلرۍ کې به اوس دا پکچرز نه وي زما سره دا یو البم ته رالو او دا زما سره سیو دی. په دغې طریقه باندې که مثال په طور زه ویډیو کوم او ویډیو وایم نو ویډیو هم چې ده زه دلته که بل البم جوړول غواړم هم جوړولی شم، که نه غواړم نو دلته کې زما سره یو ویډیو ده هغه هم زه راوستی شم دلته په دې طریقې سره چې یاره ویډیو زه په دې کې وټساپ ویډیو یا کیمرا یا هر څه ویډیو چې دي مختلف قسمه ویډیوګانې دي په دې کې هغې کې زه کوم یو غواړم د هغه ویډیو هم په دغې طریقې سره سیو کولی شم. داسې چې دی نو آډیوز پکې کولی شم، نوټس پکې کولی شم. همدغه طریقه ده. بیا چې دی کله زه مثال په طور دا ما سیو کړو زه اوس بیا تاسو ته یو پیر ښیم چې کله زه ترې راووتم بیا کلینډر ته لاړم او دلته کې به دې به لږ ساعت پریس کوئ. دلته کې یو پاسورډ به ستاسو نه غواړي مې ورکړو د ګیو سټار خو زه سټار اوس ویم چې نه درکول غواړم. دا ایمیجز ته زه رالم ما چې پکې کم لاک کړي پکچر دي زما سره پراته دي. دا په ګیلرۍ کې نه وي زما سره اوس ګیلرۍ کیمرا کې به دا پکچر نه وي. نو په دغه طریقه تاسو خپلې پرسنل ډیټا یا پرسنل پکچر سیو کولی شئ او محفوظ کولی شئ. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي او ډېر یو کرامت ویډیو ده نو خپل استعمال کې راولئ او خپل او د خپل فیملی پکچر محفوظ کړئ. والسلام، الله مو ښاد او آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.